ټول د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې وو د امام ابو حنیفه رحم الله د علماو په میلیونو په زرګونو علماو دا فتوا ده چې په مشرق کې مې شو لیدل شو دا د مغرب لپاره چې کوم دی دلیل نه او د په مغرب کې شو لیدل شو دا د مشرق لپاره دلیل نه من په دغه وجبانی چې د امام ابو حنیفه رحم الله او په زرګونو علماو د جمهور مسلک دی من په دغه وجبانی د سعودي سره وجنی ولې وا او موږ د سعودي سره چې کوم دی اختر کړی غلط او بعد بری دې شو چرای صحیح دي اجه بالکل پښتونخوا د نورو برخو پرنګ په قبایلی ضلع باجوړ کې هم نن د جمعې په ورځ باندې د وړوکی اختر ورځ چې دا هغه په مذهبي جوش او جذبې سره منځل کېږي بیګا به تاسو کتلی وي چې د باجوړ حافظ صاحب مدرسې محتمم احسان الحق صاحب د وړوکی اختر اعلان هم کړو په پوره باجوړ کې نن د وړوکی اختر ورځ چې دا هغه منځل کېږي مفتي صاحب محترم اول خو تاسو ته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته ټولو پښتنو ته مبارکباد وایو بیا یو ځل اختلاف راغلی په اختر باندې ډېر خلک چې دي د اعلاناتو نه واپس شو په ځینې اضلاعو کې په پوره باجوړ کې نن د اختر ورځ منځل کېږي اختلاف په څه باندې دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول عالم اسلام تر اختر مبارکي خصوصا زمانه د ملک پښتانه بچي مسافر په سعودي کې او په کراچۍ کې او په ارزه کې زمانه طرف نه د تهدیل مبارکي تاسو په کوم حواله باندې ځان سره خبره وکړه چې دا تاسو چې رقم اختر مونږ ومانځو نو دا څه شي نتیجه وا دا نتیجه دی وا بیګا زمونږ محلي سپینګيري او د دې ټول خار چې دا علما راټول شوی د ټول سپینګيرو مشاهده ده ټول سپینګيري پاره کې معتبر سره د سیر بچا بابو صاحب رور د سیر بچا ناظم صاحب دا ورور د حاجی نور بچا پاره کې کوم د شوکت زمونږ د محلي کوم د مشر دی هغه دی او سره زمونږ د محلي مشر جانزي بجي صاحب دی او په زمانه اندازې مطابق د 100 نډیر خلک ولاړو د 100 نډیر خلک ولاړو تقریبا زمانه اندازې مطابق شپېتاویا علما بناسو په شپېتاویا علماو کې تقریبا زمانه اندازې مطابق د دو تحایو علماء ویلو سبا د سعودي څخه اختر کو او تقریبا زماد اندازې مطابق پشمار څلورو کسان ویلو چې لمګ قاسم علي خان څخه کو نو ما ته ویلو چې دا مشوره ده شرعي عمل په شرعي عمل کې چې ته کثرت رائي نو بس هغه په چې کوم نه پاغو باندې فیصله کول پکاري خو چون کې هغه څلور کسان دي هغه زمونږ ډیر قابل قدر او د غور جهان دې طرف ته نو تاوره نو زمونږ د اکثر علماء لکه زماد اندازې مطابق په شپېتاویا علماء کې دو تحایو علماء دوی سي علماء هغه په متفقه تور باندې کوم دعا وکړه او اسلام چې کوم د اختر اعلان وکړو زموږ اندازې مطابق یا 3 جمعه پاتې شو یا 4 جمعه د پاتې شو چې هغه د اختر مونږ نه کو نور بیګا چې موږ څه قسمه فیصله کړی دا د عوامو په نگران د عوامو په موجودګۍ کې او د ټول علماء په متفقه تور باندې د فیصله شوې ده او دا چې کوم د نتیجه چې تاسو په سترګو یې نه یو زموږ په خپل باندې هم ډېر روزي پوره شوې دي باجوړ کې اکثریت دا دی چې ډېر روزي د سعودي عرب سره مطلب دا خلک روزي نشي او اختر کوي لن یو سوال دا دی چې د سعودي عرب په اعلان باندې زمونږ اختر او روزه کیږي کنه کیږي دا یو زوري خبره ځایجان صاحب وکړه چې څو مسلمانان زموږ आवाज اوري نو زموږ دا आवाज لګواوري زه از عالم او از مفتی دا زمانه ته پوس کيو په ایشیا کې په پاکستان کې په هندوستان کې او په افغانستان کې په دې دریو ملکونو باندې د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب هغه حاوی دی موږ ټول د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې د امام ابو حنیفه رحم الله د علماو په میلیونو په زرګونو علماو دا فتوا ده چې په مشرق کې مې شو لیدل شو دا د مغرب لپاره کوم دی دلیل نه او د په مغرب کې شو لیدل شو دا د مشرق لپاره دلیل نه موږ په دغه وجبانی چې امام ابو حنیفه رحم الله او په زرګونو علماو د جمهور مسلک دی موږ په دغه وجه باندې د سعودي سره وجنی ولې وا او موږ د سعودي سره کوم دی اختر کړی او د دې ایوي خبرې دي تمام دنیا زمانه خبري تاوارو چې ما ته ځنې خلک په کمیټونو کې لیکي چې تا روزه کوم دی دا د صوبه سرحد سره ولې وا اختر د سعودي سره کو زه د پروردګار عالم په عدالت کې کوي کومه چې ما روزه د سعودي سره ولې دا او ما اختر د سعودي سره کو او کو څه چا په ویډیو کې په اوله کې لیدل
یم راشئ زه به درله دې خبرې جرم درکړم زه په اوله کې په ویډیو کې نو ما په اوله کې زما دا رجحان و چې د سعودي ځای نیسو او د سعودي ځای به چې کوم دی اختر کوو مفتي صاحب د باجوړ به شمول د پاکستان د افغانستان حالات او بیا دغه شان د ایران د امریکې د اسرائیل تاسو ډېره لویه دوام وکړله څه پیغام ورکوئ د ګاونډي هېواد څخه زموږ حالات چې دي هغه ښه نه دي په غټه سطح باندې زیدان صاحب چې په کومه حواله باندې تپوس وکړو په غټه سطح باندې چې څونه علما دي هغو ته زه داسې وایم زه د دې باجوړ د خاورې بچی یم او تېر چاپېره مې د باجوړ د خاورې بچي ولاړ دي زمونږ اواز د مونډه د پول نه اوري زمونږ اواز د ناوګۍ د دربړو پیټک نه اخوا نه اوري داسې علما شته د تقي عثماني مد ذل العالي د مولانا محمد طیب طاهري حافظ الله د مولانا فضل الرحمن د حافظ نعیم الرحمن او د سراج الدین صاحب سراج الحق صاحب وسره چې کوم مولانا طارق جمیل لوی اکابر علما دي کو دا علما را پاسېدلو او زه د پروردګار عالم په عدالت کې ولاړ یم او د یو قدم واخیستو او د دې دواړو ملکونو د حالات په 15 منټه کې سم نشو نو ما جرم کا خو افسوس او ارمان دار چې موږ مصیبت زده وو اپت زده وو په موږ باندې کوم دی اپریشن راغلی دي زمون اواز د دې اغزه پوری کوم دی نشي خو خدا علما را پاتېدل او دال د زړه دی پروردګار عالم په عدالت کې ګوي درکوم چې د زړه د اخلاص چې کوم دی دغه وکی دا په یو کاوش او مهنت وکي زمون د ټول امت مسلمه دعا به اوسه شاملې د مازیګر او د ماښام ترمنځ به د ملکونو په منځ کې جوړه راغلي مهرباني شکریه جی بالکل د باجوړ پوره باجوړ کې د وړوکي اختر منځونه چې دي هغه ادا کړی شوي دي په پوره باجوړ کې د وړوکي اختر ورځ چې د هغه په مذهبي جوش او جذبې سره منځلې کیږي ټول مبارک